درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې هستئ له یوې خوا څخه جنګ و جګړو په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې زور اخیستی، له بلې خوا څخه هم په دوحې کې بین الافغاني مذاکرات په ټکني حالت کې دي. همداراز له دغو مذاکراتو څخه د افغان مرکچي پلاوي 4 تنه غړي هم پلازمینې کابل ته راغلي دي، خو دا چې اساسي دلیل څه کیدلی شي چې دوی پلازمینې کابل ته راستنیږي او یو شمېر یې هلته پاتې کیږي. په دې اړوندو مسایلو او همداراز پر روان امنیتي وضعیت او اغیزې یې په بین الافغاني مذاکراتو باندې څه دي، دا غواړم خپل درنو میلمنو سره پرې بحث ترسره کړم چې ښاغلی ډاکټر تاج الدین ملتمل د مدنیت د نړیوال لیډرشپ نوښتګر او رئیس له امریکا څخه او ښاغلی محمد آصف ننګ د لغمان پخوانی والي هم له موږ سره په بحث کې دی چې په لنډو شیبو کې به له موږ سره یو ځای شي. خو راګرځم ښاغلي ملتمل ته. ملتمل صاحب سلام او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. د افغانستان ټولو محرومو او دردېدلو خلکو ته ستاسو د تلویزیون د لارې نه خپل احترامات عرض کوم. مننه کوم چې د دې چانس مو راکړ چې د خپل وطنوالو اواز نړیوالو ته ورسوم. مننه. کور مو ودان. ښاغلی ملتمل، اوس مهال که چیرته وګورو له یوې خوا څخه جګړو زور اخیستی، له بلې خوا څخه په دوحې کې بین الافغاني مذاکرات په ټکني حالت سره روان دي، څه فکر کوئ چې دغه وضعیت ولې رامنځته شو چې له یوې خوا څخه د موږ او تاسې پرمختګ د سولې په خبرو کې ونه لرو او له بلې خوا څخه د جګړه هم زور واخلي؟ اصلي مسله دا ده چې موږ او تاسې افغانان په مجموع کې باید تر دې زیات ځان ونه غولو. نه د افغانستان جګړه زمونږ جګړه ده او نه د افغانستان د دغه جګړې اوسنۍ د سولې پروسه زمونږ پروسه ده. همداسې چې جګړه په موږ تپل شوې ده، سوله په یو غلط شکل باندې په افغانانو باندې تحمیل کېدل غواړي. د سولې اساسي شکل چې هغه دواړه خواوې د جنګ کې درګیري، د حقایقو په درک سره او د مسؤلیتونو په پیژندلو سره سولې ته کینی، دا پروسه په هغې معیار نه ده جوړه شوې، بلکې دا پروسه د غربیانو په خاصه توګه د امریکې او د منطقې د یو شمېر هیوادونو د ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې په زوره په افغانانو باندې داسې یو شکل د سولې په نامه تحمیل کیږي چې هغه نه افغانستان ته سوله راوستی شي، نه ثبات او ارامي راوستی شي، بلکې دا د هغوی د اهدافو لپاره یو بل شکل د فعالیتونو دی چې د خپلو عسکرو ګزاف مصارف د افغانستان د یو شمېر ناپوهو هغو خلکو په واسطه باندې تطبیقول غواړي چې نه د خپل وینې ته ارزښت ورکوي او نه د خپل خلکو وینې ته، او دا به د منطقې د پولیسو په توګه باندې د هغوی دپاره استخدامیږي. بناً دغه پروسه نه د افغانستان د سولې په خاطر ده او نه د افغانانو په خیر ده. نو په همدې خاطر باندې دا د سختو ستونزو سره مخ ده او دا به ناکامیږي. افغانان به نه مني، د افغانستان دولت به نه مني، ځکه چې دا یو تحمیلي او د یو شمېر هیوادونو د سیاسي اهدافو وسیله ده. مننه. بیا هم راګرځم ښاغلی ملتمل تاسو ته. ښاغلی ننګ سلام او ستړي مه شئ، تاسو هم ښه راغلاست وایم. سلام وړاندې کوم. مننه. کور مو ودان. ښاغلی ننګ، غواړم په همدې اړوند له تاسو څخه هم وپوښتم، په دوحې کې د بین الافغاني مذاکراتو ټکنی حالت او په کور دننه د جګړو زور اخیستل، یعنې موږ او تاسې دلته څه انګېرنه کولی شو چې څه باعث د دغه وضعیت باندې شول او بالاخره موږ او تاسې ورسره لاس او ګریوان کړو؟ زما په نظر دغه اصلي حالت ده، یعنې دې کې هغه کوم امیدونه چې وو هغه ته موږ ویلی سو چې د افغان ولس او د افغانستان د دولت او نظام هغه امیدونه چې وو هغه کاذبه امیدونه دي او ځان ته یو کاذبه تلقین ورکول دي د طالبانو په اړه چې ګویا په دوی کې بدلون راغلی ده. ما عرض کوو چې ستراتیژیک انتخاب د طالب لپاره جګړه ده، دا د دوی اصلي حالت ده. ستراتیژیک انتخاب او لومړیتوب د دوی جګړه ده. مذاکرات د دوی تکتیکی انتخاب ده، اصلي انتخاب یې نه ده، مجبوره انتخاب یې ده، چون له امریکا سره یې تړون کړی ده او په وار وار دوی وایي چې دغه مذاکرات موږ له تاسو سره نه کولو، یعنی موږ د اشتي او د پخلاینې لاره نه وړې ده او نه یې وړو، منتها د امریکا سره تړون موږ یو تعهد وکړو، نو دغه تعهد په اساس باندې
موږ له تاسې سره بین الافغاني خبرې شروع کړې دي. نو زما په نظر باندې دغه حالت ته بدلون لپاره یو آیس بریکر پکار ده، یعنی چې هم بومبست مات کی او هم دغه حالت چې د فعلي حالت د دغه وزنه ماته کی، وزن مات کی. اوس طالب ځان په ډیر لوړ وزن کې بولی. د نړۍ سیاست غیابت، د نړۍ د سمو سیاستونو غیابت په قضیه کې او د افغانستان د قضیه په ارتباط سخت بې اعتنایي او د ضعیفه سیاست او بې برنامه‌ګۍ ښکار شوی نړۍ دغه حالت نور هم کړکېچ طرف ته بیایي. بله مننه. بیا هم راګرځم ښاغلی ملتمال، اوس مهال که چیرته رښتیا هم دلته دغه دوه فاکتورونه لکه څنګه چې ښاغلي ننګ یادونه وکړله چې جنګ یو وسیله ده د دوی لپاره چې دوی خپل اهدافو ته ورسیږي او مذاکرات ممکن تر شای دوی هم داسې یو پلان ولري چې دا یو بهانه وي. خو اوس مهال که په اصل کې راوګرځو امریکا هم دلته داخله ده. امریکا که چیرته وغواړي له طالبانو باندې فشار واچوي، آیا دوی په حقیقت د مسلې کې هم د افغانستان سولې لپاره راضي کولی شي یا دا چې نه؟ اصلي سوال باید داسې مطرح شي چې آیا امریکایان افغانستان نه واقعا وځي که نه. موږ باید د یو واقعیت ته په دقیقه توګه متوجه شو چې افغانستان نه یوازې دا چې د سیمې لپاره بلکې په نړۍ کې ډېر ځانګړی ستراتیژیک ارزښت او اهمیت لري او دغه ستراتیژیک ارزښت او اهمیت امریکایانو په دقیقه توګه درک کړی دی او په دې پوهیږي. دلته ډیر مختلف مسایل دي چې هغه امریکایان دې ته مجبوري چې افغانستان د دوی په واک او اختیار کې وسی. یو د هغه مسایلو نه د افغانستان اقتصادي زیرمې دي او امریکایان نه غواړي چې د سیمې نور هیوادونه دغه زیرمو په پرانستلو کې لا قابل دغه سهم ولري. دوی غواړي چې په دې زیرمو باندې کاملا په خپل تسلط ولري. د بلې خوا د منطقي د یو شمېر ابرقدرتونو سره د افغانستان تړاو دی چې دوی د دغه لارې نه کولی شي چې دغه ابرقدرتونه تر خپل محاصرې لاندې وساتي او د دوی د انکشاف او پرمختګ مخه ونیسي. درېیم مسله چې دا د دغه افغانستان د ستراتیژیک ارزښت نه د منځني اسیا یو سلسله منابعو ته لاسرسی دی چې دا مسایل په مجموع کې که سړی سره مطالعه کوي، امریکایان افغانستان ته د خپل 3,000 امریکایانو په نیویارک کې د هغه مړی د وژلو په قیمت راغلی دي. یعنی داسې سناریو جوړه کړه چې 3,000 خپل خلک ووژل، ولې دې ته زمینه خلاصه کړه چې افغانستان ته راشي. دا چې د افغانستان په جګړه کې څومره تلفات ورکړه دا بیل سوال دی، لیکن په مجموع کې دوی د دغه سي ژورو اهدافو لپاره راغلي دي. نو بناء دا چې وایو موږ راوځو دا واغه دا ټول هغه سي د غولولو خبرې دي چې ساده خلک باید په باور. بله خو ښاغلی ملتمال اوس پوښتنه اساسي دا ده چې راځو دې ته چې بله دوی د افغانستان دولت ولې تر فشار لاندې نیسي چې د سولې تر نامه لاندې یو لاس پوسه ګډاګي دولت په افغانستان کې حاکم کی. هغه علت دا دی چې د افغانستان موجوده دولت د خپل ټول نیمګړتیاو سره چې لري او موږ افغانان واقعا په دې باندې ډیر خفه سو چې ولی زمونږ دولتي مشران دغه نیمګړتیا لري، لیکن یو توانمندي دوی تر اوسه پورې په ډاګه او په نره ساتل دا هغه دا چې افغانستان نه بعد د خپل همسایو د منطقې د هوادونو په ضد څوک استفاده نشي کولای. دغه مسله ده چې امریکایانو خپل پالیسی د افغانستان د موجوده ادارې په مقابل کې دغه ادارې پر ورسره باندې بله خو د افغان حکومت مجبوریت دلته څه بللی شو ښاغلی ملتمال؟ آیا افغان حکومت دلته مجبوره پاتې شوی، مجبوره ساتل شوی دی چې غږ پورته کولی ونه شي، یا دا چې نه افغان حکومت وایي چې دغه وضعیت اوس مهال کې ممکن د منلو وي ځکه چې هلته مذاکراتو لپاره دوی له ځانه څخه ډېر نرمښت ښودلی، دا یې هم یوه برخه وي؟ زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د افغانستان دولت د ټولو نور نیمګړتیا په خوا کې د سولې پروسه ډیره ښه تعقیب کړې ده. دوی په ډیر مردانګۍ باندې نړیوالو ته دغه منفي څیره د دغه توطیه چې د دې خبرو تر شا پرته ده تقریبا د نړیوالو ته ثابته کړې ده. دا چې نړیوال
څومره په ډار کې دي چې د نړۍ د ابرقدرت د امریکایانو په مقابل کې جرأت نشي کولای، دا بل خبره ده. اما سوال دا دی چې نړۍ اوس تقریبا ټول په دې باندې پیږي چې دا یو ډیره ژوره توطیه ده چې د سیمې د اشغال لپاره، د افغانستان د اشغال لپاره یوازې نه، د سیمې د اشغال لپاره پلان او ترتیب شوی ده. تاسو که د پوتین روسي خبرې واورئ، هغوی وایي چې د امریکایانو دغه بې سرنوشته وطن به په منطقه کې سخت ستونزې رامنځته کړي. اوس دا هغه خبره ده چې تقریبا یو کال د مخه دا خبره ما کوله چې د منطقي هیوادونه باید دې ته متوجه شي چې امریکایان د خپل وطنو په صورت کې نه، بلکې دغه شکل د تغیرولو په صورت کې په افغانستان کې داسې اداره راولي چې په دې باندې د منطقي نور هیوادونه تهدید او هغه ته پکې ګډوډیګان رامنځته کړي. هغوی باید دې ته متوجه شي چې دا سوله د هغوی دپاره هم ډېره خطرناکه تمامېږي. مننه. بیا راګرځم ښاغلی ملتمال تاسو ته. ښاغلی ننګ اوس مهال کې رښتیا هم د امریکا اهداف همداسې وي لکه څنګه چې ښاغلي ملتمل یادونه وکړله چې په افغانستان کې داسې یو نظام غواړي چې باید د سیمې هیوادونه پرې وګواښي. آیا د امریکا هدف رښتیا هم اوس مهال په افغانستان کې څه ګڼلی شو؟ حال دا چې په 2000 لومړي کال کې د القاعده او د طالبانو په وړاندې دوی خپلې مبارزې ته دوام ورکړ، په افغانستان باندې یې برید وکوه او د طالبانو 15 کلن نظام ته یې د پای ټکی کېښوده. د امریکا د حضور په ارتباط اگر چې دا ډېر اوږد بحث ده، دوه درې دیدګاوې په خپله په امریکا کې وجود لري. یوه دیدګاه دا ده چې د سپتمبر پیښه وه او د پیښې په اصطلاح غیر پلاني توګه امریکا افغانستان او دغه سیمې ته راکش کړه. د سپتمبر د انتقام او د په اصطلاح د تروریزم سره د جګړې دغه لومړیتوب د وار اگینست ترور. یو بل دیدګاه دا ده چې امریکا دغه سیمې ته ضرورت درلود او دغه سیمه اقتصادي مبحث ده چې دلته ملتمل صاحب هم اشاره وکړه. د دنیا د 15% طبیعي منابع او معادن او منرالونو جغرافیا همدا ساحه ده یا اسیا ده، تر جنوبي اسیا پورې، منځنۍ اسیا، او هم د 15% د دنیا د صنعت لپاره مارکیټ همدغه ساحه ده او نفوس او جمعیت هم په همدې ساحه کې ده. د چین په شمول دغه د دنیا تر ټولو غټه ساحه د مصرف ده. یو دا دیدګاه ده چې دریمه دیدګاه دا ده چې امریکا دلته د خپلو دیرینه سیالانو لپاره لکه چین، روسیه او ایران او دغه نور سیمې کې د سیالي لري، د دې لپاره راغلی ده چې د دې دیدګاه یو ضمیمه دا ده چې عربي نړۍ هم په هغه طریقه سي امریکا باید کوشش وکړي په خپله له عربي جزایرو نه امکان نه و. نو دا بحث لږ اوږد ده، اما راځو دې ته چې امریکا دلته موجوده ده، وځي که نه وځي، منفعت یې په څه کې ده؟ دوی د حضور سره منفعت ډېر ده اوس حالت کې که د وتلو سره. ټرمپ په خپله چې دوی دغه نیو کنسرواتیو ګروپ ده د امریکا برلاسی اوس چې حکومت کوي یا محافظه کاران جدود، دوی چې دوی دیدګاه موقتي ده، یعنی دوی اکثرا د لنډو او چابکو ګریزانه منافعو په لټه کې دي. مثلا ارجه که ایجاب وکړي هلته منفعت هغلته ورغورځي او کوي نه کې بیرته درې نه راغورځي، یعنی دا نه سنجوي چې تر دوی نه وروسته څه میراث پاتې کیږي، سیمه په کوم کړکېچ کې پاتې کیږي. نو زما په نظر باندې ټرمپ شدیدا تاکید کوي چې دا جګړه باید ختمه کړو. دی په خپله ورته د امریکا دا ډېر حتی جو بایدن دغو په دې باور دی چې د افغانستان جګړه اوږده او بې معنا ده، یعنی دوی ته داسې ډېر بد نومونه کله پرېږدي، کله د خبیثې جګړې نوم پرېږدي، داسې کلمات چې دي د دې معنا دا ده چې په امریکا کې حوصله ختمه سوې ده د افغانستان د جګړې او د امریکا د دغسې حضور. اما ضرورت د دې سیمې چې ده هغه بېله مسله ده، هغه بیا د امریکا په آرزوګانو د دوی په منافعو کې نسو تحلیلولی. دا بیل تحلیل ده چې آیا سیمه د امریکا حضور ته ضرورت لري که نه، آیا نظامی حضور ته ضرورت لري که هغه اقتصادي او معناداره حضور ته. زما په نظر باندې د امریکا نظامی حضور دلته ډېر دردونو ته دوام نسی کولی او د ډېرو هغه بیماریو چې دنیا اوس پې ګیره سوې ده په شلو کلو کې د هغوی د علاج لپاره نظامی نسخې کارګرې نسی تمامېدلی. اما اقتصادي نسخې چې دي که د افغانستان د مشکلاتو د حل لپاره د نظام لخوا وي، اقتصادي نسخې
اقتصادي علاجونه پکار دي، انکشاف، ترقی، پرمختګ، دغه منګه د کړکۍ چوارولای سي او د دنیا حضور هم دلته معنادار حضور به اقتصادي حضور وي، نظامی حضور یې فایده نه. بله، خو ښاغلی ننګ اوس مهال پوښتنه دا ده که چېرته امریکا په یو فکر اوسي، د ناټو فکر بل څه اوسي، هغه څه چې له 2024 کاله پورې له افغان ځواکونو د ملاتړ یادونه کړې، او بله مسله دا چې ناټو او امریکا په ګډه سره راغلي دي، په تیر کې یادونه شوې چې موږ به په ګډه سره وځو، یعنی دغه اختلاف د نظر د دوی ترمنځ رښتیا هم پر وضعیت باندې څه ډول اغیزې شیندلی شي؟ آیا دوی رښتیا هم یو واحد لیدلوری لري د افغانستان په وړاندې؟ د غټو منافعو هغه د ثبات په ارتباط باندې دیدګاوې ټولې یو دي. د نړۍ د افغانستان د نظام د ثبات لپاره، یعنی د افغانستان دغه سټیبلیټي چې موږ ورته وایو، اما د سکیورټي په ارتباط باندې دیدګاوې فرق لري، د امنیت په ارتباط، د جګړې په ارتباط، د سولې په ارتباط، د حضور کم حضور او د وتلو نه وتلو په ارتباط باندې دیدګاوې یو نه دي. مثلا دغه له ډېر پخوانه د 2003 کال نه ناټو امریکا سره موافقه نه وه چې دوی عراق ته لاړ شي، د افغانستان له جنګه دا معامله نیمګړې پرېږدي، دوی لاړ شي یو بل جنګ تازه کړي، چې دوی ویلي چې دا د توان نه بیا وځي، حالات له کنټرول نه وځي. دغسې امریکا 2 بوجه په ځان راوستل. بیا د امریکا نظامیان او د امریکا سیاسیون په وتلو نه وتلو کې سره موافق نه وو. یعنې تاسې د دان مکنیل او د کرسټال او د پتروس او د دې ټولو دیدګاوې چې وګورئ، تر دننه تر میلره پورې، تر دغه ټولې دیدګاوې که تاسې وګورئ، د دوی ډېر مختلف دیدګاوې ورکړل شوي دي. یعنې دوی د امریکا د هغه دیدګاه چې ویلې چې یو دم وځو موافق نه وو. کله په 2010 کې ویلې چې وځو، خو په 2011 کې بیا د امریکا د سرتیرو تعداد 1 لک اضافه شوی ده. یعنې دغه نوسانونه په اصطلاح د دقیق پلان له مخې ناسنجیده کار دغه تاوان هم پېښ کړی، په اصطلاح په یو حساب یې ګټه هم پېښه کړې ده. اما سیمه یې چې څه چې دغه ګډوډۍ او دغه تاسې چې ورته یاد کړو چې د دې اختلافو بیا محصول څه شی ده؟ محصول یې ملیټریلیزم ده، یعنې یو نظامي توب ده، پوځي توب ده. په دا سیمه کې پوځي توب حل نه ده، او هغه څه چې منډیټ کې وو د امریکا چې دوی د بیمارانو په لټه راووتلو، یعنې د بیمارۍ په لټه نه، دوی تروریستان په اصطلاح وژل، ترهګرۍ ووژل، له منځه یې یوړو. دغسې دیدګاه وه. اما دوی باید ترهګرۍ له منځه وړې وه، تروریزم یې صحیح تعریف کړی وای. ډېر داسې مسلې دي بنیادي چې هغه که په یو فکري لحاظ یو چوکاټ ورته کېښودل سوی وای، دغه معضل به دومره غټ سوی نه وای، دا کړکېچ به دومره کشالهداره سوی نه وای. زما په نظر باندې په هر حال اوس هم موږ ډېر فرصتونه لرو، هغه مناسبو فرصتونو ته که موږ لاړ سو چې هغه څه دي چې موږ سمې لارې ته بوایسي. مننه ښاغلی ننګ، بیا هم تاسو ته راګرځم. ښاغلی ملتمال، اوس مهال که چېرته رښتیا هم دلته امریکا جګړه د یو شمېر رقیبانو له خوا څخه د دوی ناکامه وبللی شي، له بلې خوا څخه د امریکا له طالبانو سره تړون لاسلیک کړي او د تړون له مخې د سرتیري له افغانستان نه وباسي. حال دا چې مخکې هم بار بار یادونه شوې وه چې د نړیوالو سرتیرو حضور په افغانستان کې وضعیت پورې تړلی دی. وضعیت خو اوس ترینګلی دی، اما د امریکا ولسمشر هم لیواله دی تر څو خپل سرتیري تر راتلونکي کرسمسه پورې وباسي. څه فکر کوي چې د افغانستان راتلونکی څنګه ارزیابي کیدلی شي؟ خبرې ډېرې اساسي دي. یو داسې دی چې د عسکرو وصل دي، او یو د دوی هغه نظامي کارونه ختمول دي. دوی به عسکر یو څه وباسي، دا ځکه چې د امریکایي عسکرو مصارف په افغانستان کې زښته ډېر زیات دي، او دا واقعا د امریکې په اقتصاد باندې په خصوصا د کرونا نه وروسته ژور تاثیرات لري، او د امریکې خلک نور د دغه برداشت نشي کولی. ولې لکه څنګه چې ډانلډ ټرمپ ډېر په وضاحت باندې وویلي چې طالبان کرایي عسکر دي، او موږ د نورو نه په ښه قیمت باندې د پاکستان نه دوی واخیستل، او دوی به اوس زموږ د منافعو دپاره جنګېږي. هغوی د جګړې شکل ته تغیر ورکوي، په دې معنا چې په ډېرو کمو پیسو باندې دغه د طالبانو په نامه باندې یو تعداد خلک به په منطقه کې د هغوی د ناپوهۍ د وجې نه، د هغوی د اقتصادي د مجبوریتونو د وجې نه دا به استخداموي، دا به د هغوی د عسکرو په توګه باندې دلته ترېنه کار اخیستل کېږي.
او د همدې دپاره چې دوی دې کار ته ښه زمینه برسایده کړې اوسېږي د افغانستان د موجوده دولت په مقابل کې په خپل ټولو امکاناتو باندې کار کوي چې دوی ته باید سقوط ورکړي. که تاسې دا وروستۍ خبرو ته موږ او تاسې متوجه شو داسې راووتله چې د دوی په پټو معاهداتو کې دا خبره بالکل لیکل شوې ده چې طالبان به د مذاکراتو د لارې نه راوړي او که د مذاکراتو ناکام شي نو د ټولو ممکنه لارو نه به د دې لپاره کار اخیستل کېږي. موږ او تاسې متوجه شو د پاکستان ته د افغانستان د یو سلسله خلکو وروستي سفرونه دا د دغه دویم پړاو آغاز دی چې که په دې لاره نه کېږي نو دغه د جنګ وسات کول پراخول تاسو په دې باندې باور وکړئ چې دا کې مستقیما د دوی لاس دی دوی د تجهیزات ورکوي ورته په تیارو کې ورته ښکته کوي هغوی سنبال کوي هغوی اماده کوي په ظاهره کې دا هغه خبرې کوي چې دغه زموږ د افغانستان د دولت دفاع کوو دا کوو هغه کوو یو نیم بمبارۍ ته به هم راوځي لکن بیرته دروازې او کړکۍ ورته خلاصي چې هغوی په ښارونو کې بله خو ښاغلی ملتمل څو ورځې وړاندې نو په دې خاطر باندې بله پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په دې برخه کې خپل غبرګون څرګند کړی وایي چې د افغانستان د سولې خبرې د پاکستان او امریکا ترمنځ په ښې همغږۍ سره پر مخ ځي. موږ د دغه خبرو مخالف نه بلکې ملاتړ یو خو د امریکا او د پاکستان د معاملې مخالف یو چې په افغان سوله باندې به یې وکړي. یعنې دغسې ګونګسۍ که چېرته دلته رامنځته کېږي نو واقعیت د خبرې هم همدا کېدلی شي چې د جګړې نوعیت ستاسو په نظر بدلون ورکړل شوی دی او بیا هم هماغه مسله ده چې دوی غواړي چې په افغانستان کې دغه جګړه روانه وي او دغه د سولې خبرې د تشې اوازې او ګونګسې وي. موږ او تاسو باید دې مسلې ته دغسې دقیق متوجه شو لکه ما چې مخکې عرض وکړ چې دوی د یو ډېرې اوږدمهاله ستراتیژي دپاره دلته راغلي دي او د هماغې ستراتیژي په تعقیب باندې به دوی خپل کارونه برابروي. دا چې عسکر وباسي دا یو سطحي مسله اول دا دی چې څومره عسکر وباسي څومره پاتې کېږي دا هغه شی دی چې یو ماما دی څوک پرې خبر نه دي چې د دوی څومره عسکر دي چېرته دي څنګه دي څنګه نه دي دغه معلومات هېچا سره صحیح نشته دی. د بلې خوا نه دا چې مثلا که ناتو ته وایي چې ته مخالفت کوه او زه به دا کوم ته هغه کوه دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانانو او د یو شمېر نورو خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. اساسي مسایل دا دي چې دوی شکل د جګړې ته تغییر ورکوي په دغه جګړه به د امریکایي د وینو په عوض باندې د افغانانو په وینو باندې پر مخ ځي او په ډیر عمق او پراختیا باندې به منځني اسیا ته ځي ایران ته به ځي چین ته به ځي دا منطقې به په باندې ډیسټیبلایز کېږي. دې کې د عربانو رول پروت دی دې کې د پاکستان رول پروت دی دې کې د لرې او نږدې هېوادونو د اسرائیل رول پکې پروت دی د انګلستان رول په دې کې پروت دی. نو په مجموع توګه باندې جګړه په دغه شکل چې دا روانه ده دا نه ختمېږي. که افغانان واقعا غواړي چې دا جګړه ختمه کړي افغانان دوه لارې لري. اول د افغانستان دولت باید په ډیر قاطعیت باندې د خپل خلکو سره ټول واقعیتونه په منځ کې کېږي د خلکو نه خپل حمایت هم واخلي په دولت کې ژور اصلاحات راولي او په نړیواله سطح باندې ځان دپاره نور متبادل داسې لارې پیدا کړي چې خپل اردو پې باندې تکمیل کړي خپل اقبالات پې باندې وکړي. د افغانستان ولس یوازینی شی چې لري هغه دا دی چې په ډیره مردانګۍ د افغانستان دولت په خوا کې ودرېږي د خپلو حقوقو نه دفاع وکړي او په افغانستان کې د نظام د ساتلو مسله دا خبره نشته ده چې دا په راس کې اشرف غني که بل څوک ولې دا مسله مهمه ده چې په افغانستان کې دغه دیموکراتیک سیستم چې روان شوی دی لا جوړ نه دی ډیر وروسته پاتې دی کې شک نشته دی. ولې افغانستان د یو دیموکرات ملي متقي نظام خواته د تلو په درشل کې دی نو دغه پروسه باید ناکامه نشي. که دا ناکامه شي افغانان به د ډیر وخت لپاره په دې منطقه کې د مصیبتونو سره مخ کېږي. دا هغه شی دی چې افغانان باید په قاطعیت دا ومني په سیاسي لحاظ منسجم او منضبط شي. په دغه شکل کې چې دا موږ هستو دغه زموږ غټه اشتباه ده زموږ د سیاسي اشتباه ده زموږ د خلکو اشتباه ده چې موږ ځانونه مرور نیولي دي په کنځلو په سپکو په بدو ردو باندې تاسو مسؤلیت نه اخلو چې په دغسې مشخصو حالاتو کې زموږ مسؤلیت دا دی چې موږ منظم شو او د یو قطني او د قوت په توګه باندې ځان د سولې په پروسه کې مطرح کړو ځان د افغانستان د دولت په حمایت کې مطرح کړی شو. مننه. بیا هم راګرځم ښاغلی ملتمل. ښاغلی ننګ اوس مهال غواړم له تاسو څخه هم د حل لارې په توګه پوښتنه مطرح کړم چې له دغه وضعیت څخه د وتو حل لاره څه کیدلی شي؟ امریکا لا هم په افغانستان کې شتون لري خو موږ او تاسو د سترو بریدونو شاهدان یو چې طالبان یې کوي د دوی په حضور کې.
یا هم موږ او تاسې د دوحې کې د مذاکره کوونکي پلاوي ټکنۍ خبرو ته که چیرته ځیر شو، یعنې له دغه وضعیت څخه د وتو حل لاره څه کیدلی شي؟ له یوې خوا څخه د جګړه کمه شي او له بلې خوا د مذاکرات هم په ګړندي توګه پر مخ لاړ شي. په دوه درې سناریو وجود لري د امید او د پرمختګ لپاره. یوه دا ده چې د سولې مذاکرات په اصطلاح په هغه روشونو باندې عیاره سي چې کارګر واقع سي، یعنی بمبستونو د سبب نسی، د کړکېچ او د بندش او د دې سبب نسی. هغه دا ده چې د روش د مذاکرې باید نرم روش سي، سخت روش نه. دوم د منازعاتو د حل لپاره یا د افغانستان د منازعې د حل لپاره په نورو هغه نیمګړو کارونو چې تر اوسه کم سوي دي یا ناجوابدې سوي دي په هغوی کار وشي. حکومتداري ښه والی، ښه حکومتداري، انکشاف او پرمختګ کې د نړۍ قوي ونډه چې تر څو دغه خلاګانې چې د جګړې د عسکرګیري سبب کیږي، مثلا د مواد مخدر په وړاندې مبارزه چې منبع د تمویل د جګړې ده، یا بیکاری یا بې تعلیمي یا نکار موجودیت یا دې ته ورته د کاري فرصتونو نبود، دغه شیان که موږ ډک کړو دا خلاګانې یا دا بې نړۍ نه کیږي. یعنی نړۍ کوای شي ډېر اسانه حل وجود لري، دلته خلاګانې وجود لري چې جګړه یې اوږده کړې. دغه خلاګانو ډکول په کمه بیه کیږي، هغه بیه چې په جګړې کې په وسلو مصرفیږي تر هغه نه په 100 چنده کمه بیه چې په انساني مصارفاتو باندې ترسره کیدای شي. هغه د افغانستان د ثبات لپاره، د افغانستان د رفاه هغه عناصر چې لازم دي هغه تقویه کول، لکه اقتصاد، رشد، د حکومت تقویه کول، او په حکومت کې دننه جدي قوي ریفورم هم پکار ده، او هم په نظامی لحاظ د افغانستان د نظام، د عسکري نظام د تقویه کار چې نړۍ تعهد ورسره کړی تر 2024 د دې تقویه کول لازم دي. ځکه دلته هوایي ځواک که تقویه سي، دلته که استخباراتي ځواک تقویه سي، دلته که قومي نهادونه تقویه سي، دلته که ولسوالۍ تقویه سي، دلته که علاقهدارۍ تقویه سي، دلته که کاریابۍ فرصتونه لکه د شهید داود خان د پلان مطابق دغه پراخه سي، سیوری د حکومت او د قانون زیات وغوړېږي، دلته مصرف دا کم غواړي، نو دا ډیر امنیت راوستای سي. بله، خو ښاغلی ننګ اساسي مسله دا ده چې څوک کولی شي یو کال بعد به دا وضعیت ډیر فرق کوي. بله، څوک کولی شي په دغو برخو کې رښتیا هم د افغان حکومت ملا وتړي چې په بېلابېلو برخو کې تاسو یادونه وکړه دلته د اصلاحات راشي او دلته د بېلابېلې برخې تقویه کړی شي، ځکه چې په یوازې سر خو په جنګ ځپلي افغانستان کې فکر نه کوم چې دغه چاره مثبته پایله ورکړي. که 20 کاله امریکا په افغانستان کې تیروي نو بیا هم هغه څه چې د ولسونو هیلې وې هغه په حقیقت بدلې نه شوې، بنسټیز کارونه ونه شول. اما نن سبا کې چې د دوی د وتو مسله رامنځته کیږي نو وروسته تر دې رښتیا هم افغانستان د چا ملاتړ ته اړتیا لري او څوک شي کولی شي چې دلته د یو باثباته نظام لپاره همکاري وکړي. افغانستان ته نه د نړۍ مساعدتونو ته نه بلکې د نړۍ مشارکت ته ضرورت لري. دغه مساعدت او د مجاني مرستو لړۍ دا باید په اقتصادي مشارکتونو او تجارتي تبادلونو باندې تبدیل شي. یعنی دې کې گنجائش د کار ستا فرصتونه ډیر زیات دي چې ټول سناریو د دې پلان یا ماستر پلان تشریح کول به وخت ډیر ونیسي. دوم دا ده چې نړۍ یعنی دغه خپل منډیټونو کې تغییر راوړي. دوی ته د افغانستان جګړه تاوان لري که ګټه لري. که د افغانستان جګړه د نړۍ لپاره بیا مجددا تاوان زیږوي نو بیا لاس په کار کېدل پکار دي. دننه په حکومت کې هم ډیر توانمندیان شته، دغه کې ډیر کار پکار ده. زما عرض دا ده، یو عمده او نهایي خبره زه کوم چې د افغانستان جګړه تجارتي شکل نیولې ده، په ګټه ده د پاکستان لپاره، د ایران لپاره، د نورو هغه په اصطلاح ذیدخله اطرافو لپاره دغه جګړه تر ډیره حده منفعتي جګړه ده. هر کله چې د دوی په تاوان تمامه سي د افغانستان جګړه، بیا دوی سولې ته منقاد کیږي. دغه طالب په دې جګړې کې یو ډیره وړه برخه ده. هغه اصلي ټیکټونه چې دي د پردي لوبغاړو په لاس کې دي، د مداخلهګرو په لاس کې دي، هغه په دې طالب باندې لوبه کوي سي، خرابیم کوي سي، تاوان هم پیښوي سي او خپل منفعتونه د موقته توګه دوی تامینوي سي. لکه ایران په سخت حالت کې ده، اما د افغانستان جګړې نه دوی په اسلام منفعت پورته کوي. پاکستان هم همداسې ده، سره له دې چې تاوان ورته رسیږي.
همدفتن د طالب جګړه په دغه یو حالت کې چې دوی نتیجې ته لا نه دي رسیدلې د افغانستان له نظام او ملت سره دا بیا دوام کوي. نو زما عرض دا ده چې پوتنسیالونه، ظرفیتونه، امکانات دا به حد زیات دي او په دې کې ډېرې زیاتې نړیوالې پروژې تطبیق کېدای هم سي. منتها یو پروګرام پکار ده. مننه په دې هیله چې دغه پروګرام په همدغو مذاکراتو کې یا له دغو مذاکراتو څخه وروسته عملي کېدلی وشي. کور مودان ښاغلی ننګ ښاغلی ملتمل که تاسو ته راوګرځم او په لنډو ټکو کې له تاسو څخه هم واورم چې رښتیا هم اوس مهال تر ډېره لیوالتیا په کوم اړخ کې لیدلی کېږي تر څو د افغانستان د روانې جګړې مسلې ته د پای ټکی کېښودلی شي؟ مننه جناب ننګ صاحب، ډېر ښه اساسي ټکو باندې بحث وکړ، واقعا قابل د قدر دی د بحث. دوه مسلې ډېرې مهمې دي چې نړۍ د کورونا د پیښې نه وروسته په یو بله نړۍ بدلیدونکې ده. نړیوال ټول باید خپل پالیسیګانې او ستراتیژیګانې د نړۍ په رابطه په بل شکل باندې عیار کړي او په دې مسله کې د افغانستان دولت اساسي دنده لري چې د دغه مهمو تغیراتو په نظر کې نیولو سره د افغانستان ارزښت او د افغانستان کې د نړیوالو د سمې ونډې لپاره لازمي زمینه برابرې کړي. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې ننګ صاحب وفرمایل دلته د مشارکت لپاره کومه لاره پرانیستل شو، دا به د افغانستان د سیمې او د نړۍ په ګټي ولې دغه مشارکت ته د امریکایانو قانع کول یو ستونزمن دغه دی ځکه چې دوی هر څه ځان ته د خپلې خېټې لاندې اچول غواړي. دوی مسله چې کومه ده کومه او تاسو دغه د امریکایانو پالیسۍ ته وګورو، دوی د اول نه چې تر راغلي دي په دواړو مسایلو کې دوی ناکام راغلي. اول د افغانستان سره چې د دوی کوم تعهدات چې د افغانستان پولي باید وساتي هغه دوی ونه ساتلي، بلکې جنگیالي ښه کتل، حتی ورته وسایل هم تهیه کول چې راشي ښارونو ته او بیا به ښارونو کې دغه کوو، د دوی په مقابل کې به شور و شغب اچاو. نو لکه چې ننګ صاحب ویلي دوی ترهګر ووژل خو ترهګري ونه وژله، بلکې ترهګري لا پراخه کړه، هغوی ته زمینې ورکړې، هغوی ته دغه ورکړه. د بلې خوا نه که موږ او تاسو ورته متوجه شو، دوی د افغانستان جګړه په یو حالت نه په بل حالت باندې په بدلیدو کې د دوی د نورو سیمو د هیوادونو سره د هغوی د منافعو په اشتراک باندې لکه د عربانو سره چې ځینې مسایل تهیه کړای شو، لکه د پاکستان سره چې تهیه کړل، دوی په یو بل شکل باندې دلته په کار باندې لګیا دي او د دوی دغه ته په دې قانع کول پکار دي چې دغه کار نه د دوی په ګټه دی او نه د افغانانو په ګټه دی. دې کار لپاره یو پراخه توانمنده ډیپلوماسي پکار ده چې متاسفانه د افغانستان موجوده دولت په دې برخه کې به حد ډیر زیات نیمګړی دی. نه دا چې دوی او د دوی سفارتونه دا کار نه کوي او نشي کولی، بلکې نور افغانان چې هغوی حاضر دي په دې برخه کې مرسته وکړي، هغوی ته هم هیڅ نه زمینه نه برابري. لکه چې لنګ صاحب ویلي د ټولو نه مهم د په دولتدارۍ کې تغیرات دي، د ملت او د دولت د روابطو نږدېوالی دی، د سالمو پاکو افغانانو په دولت کې مشارکت دی او د دې نه اخواته پراخه جوړه ډیپلوماسي نړۍ ته د افغانستان اقتصادي ارزښت سم عرضه کول او هغوی ته د سمې ونډې د لارې خلاصولو او د لارې نه کولی شو چې په دغه ستونزو باندې بریالي شو. نه دا چې موږ دپاره بلکې د منطقې لپاره او په آینده کې به د نړۍ لپاره دا د ټولو نه یو بهترین لاسته راوړنه وي. مننه کوم ملتمل صاحب. ښاغلی ننګ غواړم په لنډو ټکو کې له تا څخه هم واورم چې وضعیت لپاره څومره باید افغان ولس اوس مهال خوشبینه وي، ځکه چې کله یوې خوا څخه جګړه زور اخلي د ځینو په شنونکو په وینا چې دا یو معمول دی، د امتیاز ترلاسه کولو په موخه ممکن هر څه راشي او د مذاکراتو په بهیر کې لوړې ژورې هم ممکن ډېرې زیاتې وي. البته امیدونه خو شته انشاءالله. څه دغه د افغانستان د قضیې دوه اړخه دي. یو د افغانستان منازعه ده، په داسې سیمه کې چې منازعه ده، کړکېچ ده، د دې په اصلاح حل او د دې منازعې ختمول یو حساب ده. یو د مذاکراتو کار ده. مذاکرات په تفاهم باندې باید منجر سي او تفاهم باید د یو مستقبلي یا راتلونکي صفحې لپاره په سناریو تبدیل سي. هغه سناریو کې د نتیجه د مذاکراتو یا به انضمام وي یا به مشارکت وي یا به یو ګډ کار وي چې د دې لپاره هم کار په کار ده په سیمه ییزه کچه او هم د کور په کچه او هم د مذاکره کوونکو په کچه او د نړۍ په کچه طبعا. اما د منازعې مسله چې ده
دا کتور خوري ډېر تاوان دی. راځم دغه د امید ټکو ته دوه حالت را روان دي. یو پسا کورونا اقتصاد ده، لکه پوهان صاحب چې ورته ملتپال صاحب ورته اشاره وکړه چې د دې پسا کورونا حالت لپاره یو د ولس ډېر خاموشه خشم پروت ده، غصه دننه پرته ده، حالاتو بندیزونو قرنطینونو د دنیا لا تر اوسه خاموشي اچولې ده. اما دا خشم د ملتونو نه تنها په افغانستان کې، په امریکا کې تر ټولو زیات راپورته کیږي. دغه خشم له حکومتونو نه مطالبه لري چې دوی ولې مجادله نشي کولای، دوی ولې په داسې بحرانونو کې د دنیا ښکېل کړې ده چې ګټه نه لري او لوبې پې کېږي. یو لابراتوار ترېنه جوړ شوی ده، ازمایښتونه پې کېږي، اما د نړۍ اقتصادي روپۍ ټول هم د جګړې وخوړه. نو بیا به کوم اقتصادي چې دومره ډېره روپۍ راوزېږوي چې دوی د 100 تر 150 تریلیونه تاوان دا بیرته جبیره کړی سي، نو جګړه دوام امکان نه لري. نړۍ هم جګړه نشي تمویلولی، نه نیابتي جګړې نور دوام پیدا کولی سي. دوی ختم سوي دي، د جګړې طرفداران یا په اصطلاح زیدخله اطراف نور اتې پکې ختمیږي، ذوبیږي. د ایران کې سالمه اقتصادي روپۍ نه ده پاته، روپۍ یې لاړه په یمن کې مصرف سوه، په سوریه کې مصرف سوه، په عراق کې مصرف سوه، په دنیا کې مصرف سوه، خاورې ورته پاته نه دي، په لیبیا لبنان کې مصرف سوه. دوی اوس سالمه روپۍ اقتصادي روپۍ په جیبو کې نه لري، ملت ترېنه ستومانه سوی ده. د طالب د مواد مخدر له لوبې، له جګړې له لوبه، له دغسې ناروا وژنو نه دا ولس په ټول افغانستان کې په تنګ ده. ولس سوله غواړي خو طالب نه غواړي. طالب دې په دې نه غولېږي چې ولاله دا خلک چې سوله غواړي دا ما غواړي. نه نه، تاسې نه غواړي، تاسې خلک وژنئ، بد خلک یاست، څه ورکوای نه سئ ولسونو ته. راسئ کومک وکړئ، په پار د خدای د اسلام کلمه ویل کېږي، اما د اسلام د مسلمانانو ریشې هم ختمې کړئ. د دې وطن چې اسلامي وطن ده دا هم دړې وړې کو 40 کاله نور هم دغه د بېګانهګانو محتاج هم کو. دا نو ګټه ورسوله تاسو دې وطن ته. دلته چې د اعلای کلمت الله مسله راسي، دا جهاد چې موږ ووایو چې کامیاب هم سي، تاسې به د دې فقر او غربت علاج څنګه کوی سئ؟ یو میاشت افغانستان چلوی نه سئ. نو د دې لپاره دغه اساس چې جوړ شوی ده د افغانستان نظام، د دې محکمول پکار دي، شرعي لحاظ، په قانوني لحاظ، په انساني لحاظ. دلته قوي ریفورم ته ضرورت ده. موږ وایو چې دا په ریفورم په لار باندې اصلاحاتو له لارې دغه خلاګانې باید ډکې کړو چې د افغانستان شیرازه بیرته تقویه سي او نړۍ هم اعتماد پرې وکړی سي او د دې جوګه سي چې د نړۍ د مشارکت لپاره زمینې پکې مساعد سي. ما درته ویل چې د افغانستان موجوده جګړه په اصطلاح د ډېرو منافعو لپاره خنډ هم واقع شوی ده. آسیایي میانه بهر ته لارې غواړي، ترانزیتونه د دنیا، دا ټاپي، دا ټوټاپ، دا ډېرې زیاتې پروژې په دې سیمه کې د دې ضرورت ده چې دا کامیابه سي او د سولې رجحان او ګنجایش هم په دا سیمه کې ډېر قوي پاتې. مننه کوم، ډېره زیاته مننه ښاغلی آصف ننګ او ښاغلی ډاکټر تاج الدین ملتمل کور مودان چې له موږ سره مو په بحث کې برخه واخیستله.